السلام علیکم. نوی ویډیو سره ستاسو هلکرې وایو. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه په صوابۍ کې رامخته شوې ده چې اسماعیل ماشوم د غلط کال نه بعد ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی. اسماعیل ماشوم سره غلط کال چا کړی دی، په څه وجې ورسره کړی دی، اسماعیل ماشومي په کومه طریقه بوتلی. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، عمر زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تللی نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه په صوابۍ کې رامخته شوې ده چې اسماعیل د 14 کالو ماشوم د غلط کار یعنې زنا بدپیرۍ نه بعد ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی. اسماعیل ماشومي په کومه طریقه بوتلی، اسماعیل ماشومي په دې طریقه باندې بوتلی دی چې اسماعیل ماشوم ته ویلي راځه تا ته زه چکر درکوم، خو اسماعیل ماشومي پټو ته بوتلی دی. په پټو کې ورسره اول ښه زیاتۍ کړې یعنې زنا بدپیري ورسره کړې ده. بیا یې د هغه بدپیرۍ نه بعد ورته تیزنډۍ اچولې ده او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړی دی او بیا یې د پټو په یو ګوټ کې غورځولی دی. دوستانو چې کله پولیسو ته د اسماعیل ماشوم لاس میلاو شو نو پولیسو پوسټمارټم د یو لوښ هغه کس ګرفتار کړو کوم کس چې اسماعیل سره په زبردستۍ باندې زنا یعنې بدپیري کړې وه. دوستانو چې کله هغه کس ګرفتار شو، کس اول په جلا شو، وی ویلي چې ما د اسماعیل ماشوم سره ډېر زیات زیاتۍ کړې، ډېر زیات ظلم مې ورسره کړی، د اسماعیل ماشوم ما ته ډېر زیات وژړل، ما ته یې ډېرې زیاتې چغې وهلې چې زه د مور پلار یو زوی مه کوه، ما سره داسې کارونه مه کوه، ما سره داسې کار وکړو، اوس خو مې مه قتل کوه. خو زه یارېدم چې اسماعیل ماشوم مور پلار ته ونه وایي یا بل چا ته څه ونه وایي. دوستانو د اسماعیل ماشوم قاتل ډېر زیات جالي وایي دا ما یو ماشوم قتل کړی دی، ډېر ښایسته ماشوم و، زه د پړنګ باندې ورغلم او دسنه مې زبردستۍ باندې زنا وکړله او بیا مې د هغه زنا بدپیرۍ نه بعد ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. ما ته یې ډېرې زیاتې چغې وهلې خو ما ته د چغې ونه لیدې او دسنه مې په زبردستۍ باندې زنا وکړله. دوستانو دغه قاتل ته اوس دا سزا پکار دي چې دا الټه پانسي کړي چې بیا بل قاتل د اسماعیل په شان ماشوم نه قتل کوي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تللی نشان ورسره مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.